او دا چې کوم ولاړې خپه کېږئ ما مفتي صاحب به لیست جوړوي انشاءالله موږ بیا راځو منګه به دا کمیږي نه انشاءالله ځان پریشانه کوئ نه درځو به انشاءالله خو تاسو به دعاګانې کوئ چې الله ثواب وکړي بیا به درځو دعا مفتي صاحب وکړئ لږ تلاوت وکړو تلاوت وکړو دغه کاریان چېرته دی تاسو وکړئ مفتي صاحب ٹھیک دی کاري صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم یو خبره زما رونو بھائیګانو انسان د رب په معاملات کې چې کوم نه خود مختار نه دی کمزور دی دی جان بوجھ کې نه کوي غلطي کېدی شي یا ناګاني آفت کېدی شي څنګه بتا سو راغلی نو په مونږ خو راغلی نه دی خو په لاره باران راغلو مونږ خپل پوره کوشش کړی او ترپال ما چولی او هغې نه باوجود هم دوه درې بسترې لاندې شوي دي یو دوه سیزونه لاندې شوي دي کور ته چې یو سړي نو هغه به وچ کوي چې هغه نه خراب نه شي صحیح ده مونږ خپل کوشش مونږ دې پوره کړی وو که نه خو لیکن دمنه تیز باران راغلو چې هغه سیډ نه چېرته نه اوبه لاړې ګاډي ته یو څو بسترې یا یو څو سیزونه لږ خراب شوي دي څنګه چې کور ته لاړ شي هغه اوس پړی او هغه وچ کوي باقي نور سم نه مان انشاءالله یوه خبره دا ده انسان په یو حالت کې نه پاتې کله غریب کله مالدار کله جوړ کله ناجوړه کله مالدار کله غریب کله بوډا کله ځوان نو په هر حالت کې د خدای شکر ادا کوئ او د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کوئ او چې مشکل در باندې راشي مشکلات در باندې راشي نو بیا صبر کوئ صبر د مسلمان دپاره دوه حالت دي یا به د الله په نعمتونو باندې چې صحت ته ښه دی بچي دي ټیک دي ته ټیکې شکر ادا کوه او چې سخته در باندې راغی تکلیف در باندې راغی نو بیا به څه کوې بیا به صبر کوې ان الله مع صابرین او زمونږ د طرف نه که څه کمزوري شوي موږ ستاسو نه بخښنه غواړو او دې ټولو ټیم د طرف نه دعا وکړئ الله رب العالمین دې موږ باندې خپل فضل خپل رحم وکړي الله دې موږ د قهر او د غضب نه وساتي الله دې په دې قوم باندې خپل رحم او کرم وکړي الله دې د دوی د کورونو نور حفاظت وکړي الله دې د دوی د اولاد حفاظت وکړي الله دې د دوی د مال حفاظت وکړي الله دې د دوی د عزت حفاظت وکړي الله دې خپل فضل او کرم وکړي او د فلاح انسانیت دغه ملګرو چې فیاض صاحب چې کوم تعاون کړی دی د ملګرو کوم امداد کړی دی الله رب العالمین دې د دغه معاونینو د مدد او تعاون په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي وصلی الله علی النبی الأمی الکریم وعلى آله الطیبین واصحابه الطاهرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا اوس باید دې شي خپل خپل امانات مو واخلئ جزاكم الله یو کس راکړئ زموږ